نحمده ونصلي على رسوله الكريم. دوستانو مشرانو، ماشاءالله ډېر ښایسته ماحول دی او ښایسته خلک راغلي دي، علما پکې دي او اتقیا پکې دي، حافظان او قاریان پکې دي، صاحب دل خلک پکې دي او مشران خلک پکې دي. تاسو ته به زه څه وایم؟ حقیقت دا ده چې تاسو ټول له مانه ښه یې، خو دا علما یوه خبره کوي چې الامر فوق الادب. ادراتو حکم دی او هغې ادب له وجې نه موږ تاسو ته کومه غلطه خبره وشي به ما نفس کمزوري له وجې نه، چې کومې خبرې صحیح وشي به زمونږ اسلافو برکتي، به زمونږ اسلافو برکتي. غلطي به زما نفسانیت له وجې نه وي. زمونږ دا محفل دا لکه تقریرونو محفل نه دی، دا اصلاحي محفل دی او اصلاح به په خپله کې طلب به کیا د اصلاح. یوه جینۍ ودیده او چې جینۍ کله رخصتي کېږي نو هغه له بناو سینګار کوي که نه زنانه، نو هغه خپلو همزولو یا چا چې ورله هغې کوله هغې خپله خواري خپې وکړه او یې بس اوس که خیري داسې میک اپ مو درله وکړ. بې حیایي خو ورځ په ورځ زیاتېږي که نه، اوس یې بیوټي پارلر له بوځي. خو لکه دا مرض له مخکې نه، دا مخکې به کورونو کې کېده، اوس هم ساده کورونو کې چې دا کوم دا ماډرنیزم هم یو عذاب دی. خدای پاک ته دې عذاب نه موږ خلاص کړي. بې حیایي دی که نه، بې حیایي دی. نو ښه ماشوم یې ښه جوړه کړه، ناو یې ښه جوړه کړه او یې بس اوس د ګوتې کېښودو ځای پاتې نه شو. نو انا وه په ژړا شو، وی ولې ژاړې؟ موږ دومره ځان در باندې ستړی کړو دا او دومره مو ښایسته کړې چې سمه هوره ښکارې. هغې وی دا خو تاسو له هوره ښکارم که نه، چې چا له مې وروړي چې هغه له هم هوره ښکاره شم. دلته خو به یو سړی ډېر ښایسته ښکاري او ډېره ښایسته خبره به وکړي او په ژبې باندې د سامعینو طلب له وجې نه خدای په به ښایسته خبرې پرې جاري کړي. خو اصل خبره خو چاچالیا کوو چې هغه له پسند راشي. هغه داسې ذات دی چې ستا حسن ته نه ګوري، تا وجود له نه ګوري، تا مال له نه ګوري، هغه ستا زړه له ګوري. حضرت علی اجویری رحمت الله علیه فرمایي مونږه کپړې ښایسته غوندو، ګیره ښایسته جوړو، پګړۍ ښایسته وایو، سواري ښایسته کوو. څه دپاره؟ چې خلک ویني چې بیا وایي چې ماشاءالله چې شی پکاري نو داسې پکاري خلکو دپاره هر څه. او اوس د بیایي هم اصله خلک ښځه هم داسې ښایسته کوي چې خلک وایي چې ماشاءالله ښایسته ښځه ده. حالانکه ښځه خو د پردې شی ده، عورته ده، خو بې حیایي شوه که نه.
نو وایي چې ښایسته کول هغه شی په کار ده چې هغې ته رب ګوري. رب هغه زمونږ زړونو ته ګوري. تا زړه کې څه دي؟ مال ته نه ګوري، ستا شکل و صورت ته نه ګوري، الله زمونږ زړونو ته ګوري. اوس زمونږ زړه څه حال دی؟ ځکه چې فرشتو چې انسان جوړ شو، کالی به جوړ شو، نو هر څه یې پېژندل، دا شی پېژنم، دا شی نه، چې زړه له راغلی وي دا څه دی؟ یا الله پاکه دا خو موږ نه پېژنو، وی دا زما عرش دی، دا زما عرش دی. په ځمکو کې نه ځایېږم، په اسمانونو کې نه ځایېږم، په عرش و کرسي کې نه ځایېږم، د مؤمن سړي په زړه کې ځایېږم. رحمان بابا وایي چې نور مینې دې په زړه باندې انبار کړې، نن عباسې په کعبه کې بوتان ولې. زم حضرت مولانا صاحب رحمت الله علیه، مولانا اشرف صاحب سلیمانی رحمت الله علیه، هغه له به چې څومره کسان راتله، اکثر به نوجوانه طبقه وه، نو هر سړي سره بیا بیل بیل ګپ لګاو. رمضان کې به 4 ختمونه په تراوو کې کېدل که نه، دنیا نه به حافظان راغلي وو، د مختلفو علاقو نه، او په خوشحالي باندې خوشحالېدل به چې زه به حضرت خوا ته ختم کوم. نو د حافظانو سره بیا هم ګپ لګاو. اور تو بے حافظہ گر بت شکستی خوش مباش، گپ پہ ہوتا لگا کن مانوس کول بیا حافظہ گر بت شکستی خوش مباش کہ نفس پرستی کم تر از اصنام نیست. معنی دا دی که نه، اوس خو مصیبت دا جوړ شو چې علماو ته هم فرقي نه ورځي، له نصاب نه ووتل. حافظه کبوت ته ونړاو په دې خوشحالېږه ما. نفس پرستي چې دی هله بوتانو هغه نه زیاته بده ده. او قرآن کې الله پاک وایي که نه چې تاسو سړی لیدلی دی چې خپل نفس رب جوړ کړی دی، خپل نفس رب جوړ کړی دی. اصل کې د نفس علاج کول دي. له ګناه نه بچ کېدی نه شي چې ته نفس. زمونږ یو ملګری دی، ملګری یې پېژني، زمونږ حضرت خلیفه دی، دلته خانقاه ته هم راغلی دی، حضرت میر حاتم صاحب مدد الله علیه. هغه ما ته وی حسن خانه زما دا بزرګانو سره او دا دوره علم او دا بار ملکو ته بار بار کانفرنسونو ته لاړم او مختلف مخلوقو سره مې واسطه راغله که نه. زه په دې خبرې ورسېدلم، خو اوس پې ورسېدم. که مخکې زه دا ذهن ما جوړ شوي نو ما ته بیا ډېره فایده شوې په عملي دنیا کې هم او آخرت کې هم. که چا په دې باندې عمل راشي که نه، نو په دنیا کې به هم کامیاب شي او په آخرت کې به هم کامیاب شي. وی دا ذهن چې دی که نه، دا پازیټیو ساتل پکار دی، نیګیټیو نه دی ساتل پکار. چونکې د انګریزي ماحول سړی دی که نه، پی ایچ ډي ډاکټر دی او غټ پروفیسر پاتې شوی دی، نو هغه چې دا ذهن چې دی دا مثبت پکار دی، مثبت، منفي نه دی پکار. ذهن چې مثبت وي نو تا ته به هر څه ښه لګي، هر سړی به تا ته ولي الله ښکاري. او حسن ظن چې ده، په حسن ظن باندې ګرفت نشته. ما قاری عبدالقدیر صاحب متعلق دا حسن ظن دی چې دا ډېر سخي سړی دی. ته چې ودرېږې نو ده به جیب کې تا له پیسې اچولې،
نو امیر محمد خان صاحب وایي هلکه هسې ګپ لګیا قاري صاحب کې سخاوت چېرته ده؟ زه وایم ما په خپلو سترګو لیدلی نو زه بیا څنګه نه منم؟ پوه شو که نو په دې حسن ظن باندې ما خدای پاک نیسي نه. حسن ظن چې هر چا متعلق ساتي الله پاک ته پې نیسي نه. او بدګماني دی چې هر چا متعلق وکړه دې ته به الله له جواب ورکړه. تا سره څه ثبوت و چې دا بدګماني تا کوله؟ بدګماني به جواب ورکړي الله مخکې به ودرېږي. ولمن خاف مقام ربه جنتان. یوه ورځ داسې راتلونکی دی چې زه به الله مخې ته ولاړم او تاسو به هم الله مخې ته ولاړ، هېڅوک به پاتې نه وي. او بیا به دې خبرې تپوس کېږي تا بدګماني ولې کړې وه؟ ثبوت پیش کا. نو څوک شته چې ثبوت پیش کړي؟ زمونږ حضرت په بیا دا بدګماني سره بیا حسد پیدا کېږي. یوه بیماري بلې بیماري سره تړلې، یوه بیماري بلې. زمونږ دا اصلاحي کار دی که نه؟ زمونږ د خانقاهي نظام دا به رضایل ختمه که نه؟ چې رضایل ته خو وپېژندې که نه؟ د رضایل څومره خطرناک دي. زمونږ حضرت په فرمیله یو سړی چا سره حسد کوي نو دې سړي ته خو حسد کوي خدای د الله باندې ډایرکټ انډایرکټ په الله باندې اعتراض کوي. دا اعتراض په الله باندې کوي. نه که دلته علما ناست دي، شیخ الهداس حدیثان ناست دي، خدای پاک دې د فیض عام کړي. او خدا نه خواسته علماو زړه کې خدا خبره نه راځي، خو که دې هغې کې راشي چې زه شیخ الحدیث صاحب یم هر وخت حدیث پڑھاوم او یو انپړ سړی مو ماله کېناو، ته له ورزي څه ما سره څه کار نشته. خو په دې باندې خفه ده چې دې ولې کېناست، چې دې نه وی ناست، دې ته وایي حسد. اوس دا حسد دومره سخت ګناه چې په الله باندې اعتراض راځي، او چې په الله دې اعتراض وکړو نو دا ووایي چې ته به کوم ځای ته ورسې. نو دا حسن ظن خانقاهي نظام کې دا خبره ده چې حسن ظن به ساتي، بل سړي متعلق په حسن ظن ساتي، او خپل ځان متعلق په سوء ظن ساتي. هغه زموږ پالنپوري صاحب رحمت الله علیہ ویلا چې بکری کہتی میں اس کے گلے پر چھری پھرتی، اور مینا کہتا ہے میں نہ تو اس کو لوگ چھری کھلاتے ہیں. چیلې چې دا که نه هغه میں کوي نو خلک یې حلالوي، او مینا چې ده هغه وایي زه هېڅ نه یم، زه هېڅ نه یم. نو خلک چوري جوړوي او هغې له ورکوي. چوري خو پېژنئ که اصل چې څو سړی فنایت طرف ته لاړ فایده دې په دې کې دی. دا د طریقې نچوړ ده او دا ډېر سخت قدم دی. وایي چا په نس باندې خپه کېښوده دوه خپه د بیا جنت کې کېدي. اوله خپه په نس باندې کېده او دومه په جنت کې. خو دا نفس داسې مني چېرته دا خو به ځان شیخ ته حواله کړه او دی بیا خپل اکسرسایز دی هغه اکسرسایز به کړه. اکسرسایز نه بعد هغه بیا نفس ماتېږي. پیغام هم دا خبره کوله حضرت خالد کردی رحمت الله علیه، دا هغه کې دا ټوله سلسله چې دا د خالد کردی رحمت الله علیه نه
پیلاو شوې ده دا ترکی کې او دا کوم هغه نوي ریاستونه آزاد شوي دي دې کې چې څومره سلسله ده نقشبندیه دا خالد کوردي رحمت الله علیه دوره پایې عالم و چې علامه شامی صاحب او هغه علامه علوسی صاحب روح المانی وال دا موریدان دي دا د خلفا دي او دا چې شیخ لراغه لشام لراغه عربي ده او هندوستان ته راغی شاه غلام علي صاحب ته اصلاح کولو اوس دا نفس ماتول نه دي نفس جوړول نه دي اوس دلته یو شیخ الحدیث فرق راغی یا مولوي صاحب راغی او حضرت بلال صاحب ورته وایي ته به لوټې راوړې چې په دې باندې خلک اودس وچوي مولوي صاحب دا خبره برداشت کړي دا خو د علم توهین ده زه به لوټې راوړم ته به اوبه راوړې چې خلک چې اودسونه پې کوي ښه تاسو سلیمانو دا کار هغه دی هغه ته وایي ته به دا لوټې راوړې چې خلک اودس پې وچوي او ته به اوبه راوړې چې خلک اودس پې کوي چې تابعدار نو کله چې اجازاتو ته میلاو شو وی بس خپل علاقې ته ځه او کار کوي حضرت هلته خو نورې ډېرې طریقې دي او دا طریقه هلته ډوشتن هغه ورته وایي جب تم جاؤ گے تو ادھر تم ہی تم ہوگے خو نفس خو به فنا کیا که نه هغه دې ته تیار شو دا یې وکړو په دې تربیت باندې حضرت قاری طیب صاحب رحمت الله علیه هغه وی ما تانی صاحب رحمت الله علیه ته خپل حال ولیکه نو هغه وی تا کې تکبر دی راشه تا علاج په خط نه کېږي راځې به وی زه راغلم نو حضرت راته وی دا څومره منځونو ول راځي دغه سپلی به پیزار به سمیا چې خلک دننه راځي ته به راشې سپیزار به سم کړي نو دا خو انور شاه کشمیری رحمت الله علیه علامه وقت هغه د په سرپرستی کې تدریس کاو او دیوبند محتمم و آزاد قاسم نانوتي صاحب نو اوس عام سړی خو نه هغه ته تانوي صاحب تربیت یې کوي کنه ته به سپلی سمې خلکو باندې بس ما وی چې بس علاج کوونه نو ما به سپلی سمولې یا پیزار به مې سمول خو بعضې پکې ډېر داړه زاړه که نه نو به مې نه سمول هغې ته به مې ګوتې نه وروړې خو حضرت په راته کتل لرې نه به اصلت 2-3 ورځې خو ما وکړې داسې مې وکړه هغه چیترې میترې به مې نه سمولې ځکه چې خو ما شان خلاف و نو یو ځل حضرت راغی هغه چیترې په خپله سمې کړې یہ مولانا یہ بھی تو چپل ہے مولانا یہ بھی تو چپل ہے یہ مواد سے ختم چې اصلاح کیا بیا بزان ټینګیا پالا اعلی بسط ته ملاویږي دا نکرزه تاسو کتل نکرزه پیژنې که نکرزه ورته وایي نکرزه دا مهندي مهندي ورته وایي تاسو نکرزه هم ورته وایي که نه پښتو دې کې دا صفت دی چې دې ته څومره رګړه ورکړي دومره زیات رنګ پرېږدي چې دې ته څومره رګړه ورکړي دومره زیات رنګ پرېږدي دقسې تصوف کې چې څومره زیاته رګړه وخورې چې تا نفس له سره پاتې نشي نفس ته نفس پاتې نشي اوس خو مونږ استقبال له راځو که نه چې پیر خواته خوراکونه څنګه دي او زه خو مولوي صاحب راغلی دا ما ته کینی پاسې څومره
او زه خو خان صاحب راغلی دی ما ته کیني پاسې صوبره زه خو هغه رقیبانوت نه راغلی یم دومره لرې نه راغلی یم زما خو به ډېر قدر کوي دی ته قدر له راغلی او که نه ته جوړېدلو له راغلی او پخوا دا منګیو چې و که نه دا به ډېر قدر و دا فریج او دا شیونه خو نه وله خصوصا زمونږ علاقو کې چې هلته به ګرمي ډېره وه تاسو علاقې کې به هم قدر و نو دا منګی بیا ښه مزېدار به زنانه مو ووینځه او بیا ګړونجۍ ورته جوړه کړې وه او لاندې بیا خاورې شګه ورته واچوله او په هغې باندې بیا کېښودو بیا به د شپې هوا پرې ولګېده که نه سبا مله سهار بیا ډېرې خوږې اوبه وې ډېرې ښایسته اوبه خو عامې وې نه په ګودرو کې نه به زنانه و راوړې احمتي ښځې وې یو منګی بیا دلته نیولی و یو بیا دلته نیولی و یو بیا په سر و یو بیا په هغه باندې پاس ایښی و یو بیا په هغه باندې پاس ایښی پنځه منګي بیا راوړل نو چا ورته ویله چې منګی مزې دې وکړې پیغله جونه د سینې سره جوخت ګرځئ او دومره او بګت دې کېږي داسې صفایي دې کېږي او دومره نو منګی ورته ګویا سو وی زه دې مقام ته هسې نه یم رسېدلی دې قدر ته هسې نه یم رسېدلی وی اول خو کولال راغې زه یې په کایګانو باندې وډبولم ښه چوره چوره کړه بیا په هغه کارو کې واچولم بیا یې کور ته راوړم بیا دلته اوبو کې ښه څښا کړم چې بلکل څښا شوم بوی مې خود بیا یې په سانچې کې واچولم هغې کې ښه وټکولم چې سورې پکې پاتې نه شي منګي کې چې سورې نو دا عیبجن ده که نه بیا خو اوبه ته یې نه ځي هغې کې یې ښه وټکولم بیا چې ډیزاین مې جوړ شو او نقشه مې جوړه شوه بیا یې نور ته کېښودم چې خون پسینه مې هر څه وچ شو بیا یې په دې پرې نه ښودم بیا یې بټۍ ته یوړم اور بټۍ ته یې واچوم بیا چې اور بټۍ نه راووتلم نو اوس مې دا قدر دی خلک مې دا قدر کوي قدر که غواړئ که نه اول زه ځان ته هم تاسو ته نه وایم نو هغې دپاره به دا ټولو مرحلو نه تېرېږي دا ټولې مرحلې دا به تېریا هغې نه پس به دا قدر میلاویږي ذهن به پازیټیو کیا دا نیگیټیو ذهن به ختمیا نیگیټیو ذهن زی چې په رسول الله باندې اعتراض وکړي او زی چې په الله باندې هم اعتراض وکړي او نیگیټیو ذهن سړی چې دی دا به په دنیا کې هېچا سره زوی سره به ده بدي لور سره به ده بدي ښځې سره به ده ورانوي تربور عزیز سره به ده ورانوي چې چېرته ځي بېګار به پیلاوئ هر سړي سره به په جنګ وي ځکه چې دا د خپل ذهن کې ګډوډ ده د خپل ذهن کې ګډوډ ده دی وایي چې دا ټول خلک ما په ذهن باندې چلیږي اوس دا داسې مرضونه دي که په دنیا کې علاج ونه شي شیخ ته ځان حواله نه کې دا داسې مرضونه دي چې لکه علاج یې نشي کېدی علاج یې کېدی شي خو سپردګي غواړي یو سړي زبردسته قیمتي کپړه وکړه او دردي لا یوړه او دردي ورپسې کینچي را واخیسته ما دا څه کې دا خو ما په 3000 روپۍ یو ګز کړی دی دا ما کینچی لاتی تا ٹکڑی کیا ہے ٹکڑے کیا ہے دردی بوائی خان دا کپڑا د خپله یوسه که واسکټ جوړیا که جوړه جوړیا نو دا به ما کینچي ته پرېږدې چې کینچي ته نه پرېږدې دې نه هېڅ نه جوړېږي دغسې به ته سره پرته وي اوس که ته خپله کپړه تال غواړې او جوړه هم غواړې نو دا نشي کېدی
دا به د شیخ کینچي ته پرېږدي چې هغه تا کې وایي چې داسې به یې لکه مرده به دست زنده مرده به دست زنده. رحمان بابا وایي چې د نفس څخه خلاف کولی نه شي دغه کس به په کلونو رسید نه شي. روحاني اواز به هله په غوږوره ای مؤمنه څوک چې ځان کوي د پیر د کوڅو خاورې واورېدی که نه دلته راوغواړو چې په لو سپیکر کې ووایي. رحمان بابا د خدای قبر نه نور نه ډک کړي. دا زمونږ اسلاف دي که نه دا زمونږ اسلاف دي. مونږ ته الله داسې صفا کړې ده خو چې هسې ځان سترګې پټیا خو بېله خبره ده. الله پاک کافران راجمع شو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم درود شریف ووایه. د څوارلسمې سپوږمۍ ده او دا سرداران راجمع شو. هغې خو به کوشش کو چې مونږ حضور صلی الله علیه وسلم سره مسخرې وکړو. بیا مونږ خو به دیاله ومنو چې دا سپوږمۍ دوه ټوکړې کړي. خو به منئ بالکل به ومنو. نو حضور صلی الله علیه وسلم اشاره ورته وکړه او سپوږمۍ یوه ټوکړه راغله د حضور صلی الله علیه وسلم تر منځ کې داسې تېره شوه. بیا لاړه هغه یې په سترګو وی لوی جادوګر یې په سپوږمۍ دې هم جادو وکړ. نیگیټیو ذهن ده که نه نیگیټیو ذهن ده. نیگیټیو ذهن سړی کفر حد ته رسوي. دومره خطرناک شی دی. او پازیټیو ذهن تا مؤمن مسلمان جوړوي. تا مؤمن مسلمان جوړوي. چې حضور صلی الله علیه وسلم معجزه چې ده معجزه دا ثبوت نبوت ته. معجزه څه دپاره دا د حضور صلی الله علیه وسلم نبوت ثبوت ته او سنت چې ده دا مقصد نبوت. حضور صلی الله علیه وسلم سنت څه دي؟ ځکه چې حضور صلی الله علیه وسلم راغلی دی دپاره چې خلک سنت رایج کړي. چې معجزې کې دوره ګوتې اشارې کې دا اثر ده چې سپوږمۍ دوه ټوکړې کوي. ته دا راته ووایه چې ته دا اتحیات کې ګوته اوچتې په سنت باندې عمل کوي دې کې به څومره طاقت وي. سنت و زندگی ته به ته هله تیارېږي چې تا تربیت وشي. چیرې چا داسې اوړه راخیستې نه دي او روټۍ یې له پخ کړې ده اول یې ښه واغېږي او دا زنانه ورته پته لګي چې سړی کله کور ناست وي او زنانه اوړه اغېږي که نه وایي بچې څه خو بس خو لمدی که او روټۍ پخه که خو هغې نه روټۍ نه پخېږي. او چې کله داسې نوې ماشوم یې هغې کړي لکه هغه د اوړه دې تیار کړي نه دي اوس مړی ته نه پخېږي روټۍ ته نه پخېږي. نو که ته چیرې دا شی غواړې چې ما د قدر خلک وکړي او زه د عزتمن شم او زه د الله وال شم. اصل خبره عزتمن والا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. عزت هغه ده چې الله سره عزتمن شي که نه. مخلوق یې څه مخلوق په درس کې مخلوق لا کې دي څه هر څه خو الله سره دي. وایي نه ترکاري دو عالم صلی الله علیه وسلم من تواضع لله رفعه الله. ته مځکې له ځه الله به دې پورته اوچتوي. زه شیخ د خپو خاورې یم اب اوس ته ګوره چې تا کې خدای پاک څه تصرف کړي کم ځای ته دې رسوي. دې کې دا عمر رکاوټ جوړېږي. دا موږ مخکې پرون پیدا شو
او دی اوس دومره لوی شیخ شو حمصري دا زما همزولی دی بلال صاحب یو ملګری دی دلته ناست دی خو په خبره به نه پوهېږي هغه سره ګپ لګو که نه زه ورته چې تاسو بلال صاحب نه بیعت نه کړی که نه ته بلکل نه جوړې دی داسې غصه شي داسې زغلې وکړي کلاس فیل وی دی که نه بچپن هغې زندګي سړي تېره کړې نو که تا چېرته دا خپل نفس ته برابر تاله ور نه که آفیسا اگر بود شکستی خوش مباش ته جنګونه کو که نه بوتان سومنات وران کا سومنات ته لاړ ته خو چې دا نفس ته جوړ شوی نه دی ته هېڅ نه یې یعنی حدیث موجود ده وایي چې اول اور به له ټولو نه اوچت کار علم حاصلول دي د نبوت علم حاصلول دی نه اوچت کار نشته خو وایي چې اول به علیم باندې به دوزخ اور جوړ ګرمۍ به اول به دی ورچي پټ مخې به ورچي علم یې کړی دی بھائی په علم ولې ځي تا خو دې پاره کړی دی چې نفس هغه دې پرستي څه کړی ده چې ما ته خلک داسې زبردست بیان کوي او زبردست تدریس کوي او زبردست خطبه وایي او زبردست خوږ اوازې ده هغه خو خلکو تا ته وویله په دنیا کې ما سره خو دې څه نشته معامله خو الله سره ده که نه هر سړي معامله الله سره ده اوس که دا علم ځان نه تربیت ونه کړي نو علم فایده ورکړه سخاوت داسې یو صفت دی وایي سخي که فاسق فاجر یو ملا ته خوښي ځکه فضل قدیر صاحب کوي په دې باندې پوهېږي چې هر څه خو په دې کې دي که خدای محبوب جوړېږي نو سخاوت پکې سخاوت مطلب څه دی سخاوت مطلب الله ته ځان سپارل دي خدای دا زما نه دي دا خو ستا دي دا څه چې ما سره دي دا زما نه دي دا ستا دي او چې دا زه ورکوم ستا په حکم یې ورکوم که نه زما دي نه نو زه باسم خو که دا دې دې پاره کړې چې بلال صاحب داسې ووایي یا فضل قدیر کاري صاحب ووایي چې هو ډېر سخي سړی دی او بس هغه دا چرچه مې وشي دا ګورې ما الفاظ نه دي څوک ځان ته هغه نه کړي چې دا خو دې لګیا دی دا الفاظ دی حضور حدیث شریف مفهوم ده دی باندې دا به هم جهنم ته ځي تا خو دې پاره کړي چې خلک راته جواد وایي سخي وایي هغه خو وشوه ما پاره خو دې کړي نه دي کنې دا به ورته ووایي چې دا تا مال را کړی و او بس ما تا په لاره کې خرڅ کړی او تا استعداد را کړی و ستا دپاره ستا علم مې حاصل کړی دی قرآن حدیث علم مې حاصل کړی خو معامله خو الله سره ده او ما ته پته ده تاسو ته پته هر سړي ته خپل ځان پته ده زه د عزیز الرحمن متعلق ښه ګمان کولی شم خو دا نه شم ویلی چې دی دکې دا ځکه چې ما ته پته نشته خو دله خو خپله ایبو پته ده که نه وایي نه که نه چې سړي ته خپلو جرمو پته وي ولو القا معاذیره وزرونه ورته جوړوي چې دا بیا دې وجې نه دا وجې خدای پاک سره نه چلی دا به له ځان نه وباسي دغه نفس او شیطان په تېر کړی شیطان خو زمونږ دشمن دی که نه اول مو نیکي ته پرېږدي نه چې خدای پاک توفیق راکړي زمونږ حضرت به ویل دا پتنګ نه دی اردو کې ورته پتنګ وایي موږ ورته ګوډۍ وایو دا ګوډۍ ماشومانو بادیوې خېجولې که نه نو دې تار کټ شي نو
ماشومان ورپسې منډې یو ماشوم یې ونیسي چا یې ونیسي نو هغه ماشومانو کې شریرانو که نه ورته راشي دا به ماله راکړه هلکه ما نیولې ده تاله یې ولې درکړم نه دا به ماله راکړه نو خو شریري چې باندې ور رانږدې کړي هغه پنجه پې ووایي چې نه میرې او نه تېرې ویشله شیطان چې ته عمل وکړي بیا د بادیوې غوندې په پنجې درنه وایي دا بادیوه دې شلی چې زما خو نه شوي خو چې ستا هم نه شي سیدنا عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه ته یو ځل داسې نور ښکاره شه وی بس زه ستا خدای یم او بس اوس ستا هر څه معاف دي هسې عبادتونه اوس مه کوه بس تا نه راضي شوم هغه خو عالم و یې خبیثه انبیا کرامو ته نه دي معاف شوي زه خو یو عام انسان یم ما ته عبادات څنګه معاف شو حتی یاتیک الیقین دا خو به له مرګ ورځې پورې کیا څو پورې مرګ نه دی راغلی له هغه نه خلاصېږي نه نو دی وی چې او دا خو رانه خلاص شو هغه کوم نور چې هغه په ظلمت کې تبدیل شو نو بل طرف ته وار پکوي وی بچ شوې خو د علم په زور بچ شو تا سره علم ډېر دی هغې په وجه باندې بچ شو که نه وی دې مقام باندې ما 70,000 اولیاء کرام ختم کړي دي 70,000 ده ورته له خبیثه اوس دا بل وار کیا الله په فضل باندې بچ شو علم باندې پاتې شوی نه یم د الله په فضل باندې بچ شو هغه سندرې والو ته وایي که چې الله په لوی کرم به کېږي او په عقل ګران نه ده زما د جانان مینه خو ناامیدي نشته داسې یو مهربان رب مو ده داسې کریم رب مو ده وایي ته ما ته مخ خو راوړو چې زه تا ته څومره توجه درکوم ته را روان شه نه زه ته په منډه راځم او که نه راځم ته یو ولیش نه زه به پوره لاس ته نږدې شم او که ته لاس نږدې شم زه پوره واضح ته نږدې شم داسې کریم رب زموږ مولا صاحب یو کس چې د دنیا نه پرده وفرمیله نو یو هغه له خو به ټول سکالر راتله که نه نو لاړې حضرت زیارت ته قبر ته لاړې بیا واپس راغی نو وی چې حضرت ته زه په ژوند راغلی وم ما ته یو نصیحت کړی وصیت یې راته کړی و اوس چې قبر ته لاړم اوس هم هغه وصیت راته وکړو وایي څه وصیت یې ته وکړو وی زه پریشان وم مولانا صاحب ته راغلم نو مولانا صاحب راته فرمیله چورب داری چه غم داری چورب داری چې الله غوندې رب لرې بیا غمجن ولې وی ما غم ټول ختم شو وی چې اوس هلته لاړم اوس هم راته دغه خبره وکړه چورب داری چې غم داری خو هغه پښتانه وایي چې بوره زویه څه خو بویه که څه خو به کیا که نه نیت به کیا ستا عمل به کیا دعا به کیا الله نه بیا غواړې ځکه چې بې طلبو ته خو پیغمبر هم هدایت نشي کولی او باقي ته وایي چې بلال صاحب خو د دې دور ده زه به جنید بغدادي صاحب غواړم بېغمه اوسه جنید بغدادي به له قیامت ورځې پورې نه کېږي هله اصلاح به پاتې شي اصلاح به دې نه وشي خپل نقصان کیا چې هر څومره کیا خپل لاس خپې په خپله کټ کیا فیض خو جنید بغدادي صاحب نه ورکوي که نه فیض خو زما رب ورکوي دا خو یو واسطه ده ته میلاویږي او په دې واسطې به تا چې کوم په جنید بغدادي صاحب سره میلاو شوي دي دا به حضرت بلال صاحب تا ته میلاویږي خو ته به ځان حواله کیا ځان به حواله کیا پرون وکړه بله ورځ اجتماع کې
مال هلته خانقاه کې حضرت بیان راکړ. نو ما مثال ورکړ، ما وې یو ټینکر ده، هغې باندې ټنونو تیل پراته دي، خدای خپله چلېدو دپاره دا محتاج ده، په هغه به وینې پټرولو پمپ باندې وینې چې دی به پټرول اچوي. هغه ټنونو والده ته فایده نه ورکوي چې څو د خپل تیل اچولي نه وي. نو که هر څومره ته لوی عالم یې، لوی څومره هغې خو شیخ ورته به ګاډي ته تیل اچیا، که نه چې ته به په شاړه کې ولاړ وې او سره د ټنونو تیلو به قدم نشي اخیستی. امام رازي صاحب چې تفسیر کبیر یې لیکلی ده، په عقلي دلایلو کې بل داسې تفسیر نشته، علماو ته پته. او عقلي دلایل دومره زبردست بیانوي چې زړه به دې واه واه وکړي. هغه په آخر وخت کې نجم الدین کبرا رحمت الله علیه تر هغه علماو خو اکثر راضي نه که نه، چې ما علم مې کړی نور څه دي، قرآن حدیث خو ما سره دي، واقعي تا سره دي. زمونږ بزرګان فرمایي چې علماو مثال د رنګ فروش ته، زمونږ اکابر علما فرمایي، دا زه نه وایم، علما مثال د رنګ فروش ته، او مشایخ مثال د رنګریز. مشایخ رنګ چړاوي. څوک وایي چې یو سړی ده ټولو میټایانو فارمولې زده دي، او یو کس ته فارمولې نه دي زده، خو ټولې میټایانې مخې ته پرتې دي خوري یې. مشایخ وایي داسې دي لکه ټولې میټایانې مخې ته پرتې دي او خوري یې، هغه بل فارمولې زده دي خو میټایي له سره سکلی هم نه دی. نو اصل خبره دا ده چې ډېر لږ وخت ته، دومره لږ وخت دی چې الله پاک ورته 2 ورځې زندګي ویلې ده. یوه ورځ دی په دنیا کې ده، 2 ورځ دی بیا په آخرت کې دی. ځکه وایي چې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین به کله سره جدا کېدل، نو دا صورت په خامخا دوراوه، والعصر ان الانسان لفی خسر. دا بیا یو بل ته اوراو او دا سبق بیا ورکاو چې تا ته یو خدای پاک لوی در کړی ده سرمایه د وخت والا. والعصر دې ته وخت هم وایي، مازدیګر وخت هم وایي، زمانې ته هم وایي، خو مفهوم ټول تقریبا یو شی کېږي. دا سرمایه الله پاک تعالی در کړې ده، له دې نه فایده واخله، له دې نه فایده واخله او خپل دان د دې قابل کا چې سبا زه الله مخې ته ودرېږم چې هغه را باندې ترس راشي، هغه را باندې ترس راشي. حضرت ابو هريره رضی الله عنه بخاری شریف کې حدیث تا وایي حضور صلی الله علیه وسلم ماته د علم 2 ډک لوښي راکړه، 2 ډک لوښي. ایو لوښي خدا ده چې زه تاسو ته بیانوم، یو لوښي دا علوم زه تاسو ته بیانوم، او دوم زه بیانولی نشم، تاسو به په ما کفر فتوا لګوئ یا به مې مړ کړئ، یا به مې مړ کړئ. ډېر علما دا وایي چې هغه علم تصوف ده. نو دا ځان ته یو بیل هغه دی. حضرت حکیم الامت رحمت الله علیه ناست دی، یو کس ورته راغی، حضرت شهوت را باندې ډېر زور دی. نو یو غیر مقلد ورته ناست و، هغه ډېر ځانونه د حدیثو هغه ګڼي که نه، ماهره ګڼي. وی حدیث شریف کې راځي چې روزې وساته که نه.
شهوت په دې کم شي سړي ورته چې روجې وساته به نو نور زیات شي غم دا دی حکیم محمد رحمت الله علیه ورته چې اوس ورته وایه که نه نور علاج ورته ښه هغه سره خو بیا نور څه ونه ډیوې مړه شوه وی بس نور تا ته وی بس حضرت ما سره خو نور چې دا داسې نه ده چې یو دوه روژې وساتې او تا دا خو چې ښې روزې وساتې دا قوت ته کم شي نو هله به د شهوت کمیږي بیا په دې خبرې مونږ نه پوهېږو نو دا خبره بیا مشایخو دی حدیث کې خو به دې اورېدلي وي خو په هغه ته علاج نه شي کولی هغه مشایخ چې دي په تجربو تېر شوي هغه تجربو نه ثابته شوي هغه حدیث او قرآن باندې تجربې کړي نو هغه بیا خلکو ته ښایي هغه خلکو ته ښایي او خلکو ته یو قسم روحاني سیت ملاویږي دا د الله کرم ده داسې علاقو ته ته ووایې دا عالم دلته څنګه راغلی دی 3000 روپۍ تنخواه ورکوي تورغر کې ناست دی ودرې رئیس ته شي زکام علاج پې نه کېږي له 12000 خو اسلام آباد کې زیاته تنخواه نشته خدا دې الله حضرت علی کرم الله وجهه داسې پریشان ناست دی تپوس وشو چې ولې خفه ناست دی وی حضور صلی الله علیه وسلم سره ناست و کسان ورته چې حضور صلی الله علیه وسلم ناست دا خو خوشحالي خبره ده دا د غم خبره یا چې حضور صلی الله علیه وسلم وفرمیله وی دا هم د خوشحالي خبره ده چې حضور صلی الله علیه وسلم وفرمیله نو غم څه دی وی چې دا حضور صلی الله علیه وسلم دا وفرمیله صلی الله علیه وسلم الله پاک ته مفهوم بیانوم که نه دا یو فرمیله چې هفته کې یوه ورځ واز اورېدل مسلمانانو دپاره ضروري ده کنې به دا به داسې مرجا اوسي لکه د ګملې ګل اوس حضرت په دې خفه ده چې مسلمانان به څوک چېرته اوسي څوک په غر کې اوسي څوک په جنګل کې اوسي څوک به په بانډه کې اوسېږي هلته به عالمان چېرته دې ته میلاوېږي نو دا خو مسلمان تباه شي که نه په دې پریشانه وه نو ما عایشه رضی الله تعالی عنها زه دعا کوم تاسو امین وکړئ دا اما عایشه رضی الله تعالی عنها دعا وکړه اللهم شتت رزق العلماء یا الله دا علماء او رزق وشینده چې باندې ته علماء ځي او ځنګل ته علماء ځي په 3000 په 4000 دا غد اماجان دعا شوی نو الله پاک په موږ باندې داسې کرم کړی دی چې اصلاح پکې هم چلېږي بلډینګ یې ته جوړ کړی دی روټۍ هم راکوي او بیا موږ اصلاح له نه راځو بیا موږ علماو له رزدې نه راځو دا کسور د چا څه دا خو کم قسمتي نه زیات بل څه نشي کېدی او نه منت در باندې کوي نه احسان را باندې کوي الټه مو اکرام کوي لکه زه چې د کار له راغلی دله زه یوه کوم لا زه دله ګوټ چاري کوم لا زه دله مزدوري کوم راغلی خپله فایدې نه او اکرام مې دی کوي دا دله زړه کې چا واچول دا ما رب ورته واچول دا شفیق چا جوړ کړ دا زما رب جوړ کړ ځکه په رب باندې خپل مخلوق ډېر ګران دی ډېر ورته خوږ دی بلال صاحب ماشاءالله ښه مستقل بیان وکړ او هغې نه پس زما بیان ضرورت هم نه و خو چونکې په دې ذریعه سره یو ملاقات وشو الله پاک دې تاسو هم خوشحاله ساتي ډېر تقریر سړی اورېدلی هم شي حکیم المت رحمت الله علیه خو به په منځ کې بیا لطیفه وویله مونږ ته لطیفې هم نه راځي دا بیا خلک فریش کړه دا کوم چې د مکررین یې که نه دې له د بیان کولو ډېر ښه چل ورځي چې کله خلک بور کېږي نو یوه لطیفه پکې وایي بیا خدای پاک کار اخلي خلکو نه که نه
نو لکه څنګه چې دوی هغه کوي ښه نو الله پاک دې موږ تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي خو جوړولو ته بار سړی خپل ځان په خپله نیسي داسې نشي کېدی چې مرد زه شم او شهید دې ته شي بجلیګر مولانا وایي چې لور مې د میړه مري او زوی مې د عورته او زه دې پکې ګرځم سلامته داسې نه کېږي دې ته به هر سړی په خپله ځان نیسي او خپله فایده ده هر سړي خپله فایده ده او پهلے آئے پهلے پای والا خبره ده هغه صحابه کرام استول کنه یو صحابي وي ما سره هغه د است او تیز دی او پسې به ورسمه جمعې مونځ د حضور صلی الله علیه وسلم پسې عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی دا مونځ به مو شي ملګرو پسې به مو ورسم او چا ورته وویله چې ته به بیا واپس راځې هم نه نو صحابه کرام چې له حضور صلی الله علیه وسلم رخصتېدل څومره مینه وه ورسره نو څومره په مینې به پاتې شوي خو مونځ یې وکړو حضور صلی الله علیه وسلم ته تللی نه بیا حضرت ما دا هغه وکړه سواري را سره ډېره تیزه ده بیا څومره لیټ شوې وی نیمه ورځ به دې وروستو جنت ته ځي نیمه ورځ 1500 کاله د دنیا په حساب سره نو پهلے آئے پهلے پای والا خبره ده مناسبت شرط ته سوزلې راشه وګوره چې اصل څومره ده کوټ څومره ده ما ته فایده څومره کېږي مناسبت مې جوړېږي او که نه جوړېږي چې مناسبت ته جوړ شو دا بالکل پکې صرفه مه کوه زموږ حضرت فرمیله چې ما خپل شیخ حضرت شاه عبدالعزیز دواجو رحمت الله علیه ته عرض کاوه چې حضرت پخوا خو به مشایخو ډېر په مشکله بیعت کاوه تاسو خو ډېر در کوئ نو وی چې دا یو بیعت تربیت ته یو بیعت ایمان ده وی موږ دا چې دا هر چاته کوو دا بیعت ایمان ده که زه ورله بیعت نه کوم نو دی غلط پیر ته ځي هغه عقاید خراب دي هغه اعمال خراب دي هغه کې ګډوډ دی بدعاتو کې مبتلا دی نو چې دا بیعت وکړي نو وایي شیخ مې شته بس ایمان یې بچ او بیعت تربیت ته خو به علما غاړه ږدي ځکه چې فوج کې سپاهي برتی شي شپږ میاشتې ټریننګ وي او افسر چې برتی شي 2.5 کاله ټریننګ داسې ټریننګ سرمن له وباسي نو دا علما خو به جرنیلان جوړېږي که نه او سخت ټریننګ به وي سختې مجاهدې برداشت کوي ځکه چې دې پسې خو بیا ډبې لګېدلې دي دې خو به بیا پوره ریل ګاډی راکاږي نو الله پاک ته موږ تاسو ته عمل کولو توفیق نصیب کړي ما ته هم تاسو هم ټولو مسلمانانو ته ذکر به وکړو الله 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 الله
जल्ल जलालुहु। लफ्ज़ दरूद शरीफ हुआ है। درې ځلې سورۃ اخلاص وه. درود شریف ووایه. دعا یو خو په ادب سره غوښتل پکاري، بل په دې شان غوښتل پکاري چې زه الله نه غواړم الله به راکوي، او دعا کې به جلدي نه کوي چې دا کار ونه شو او دا زما دعا نه قبلېږي. نه،
انتهایی په وسوک سره به غواړې چې کریم رب ده ما نه مطالبه کوي ته ما نه وغواړه، چې خپله وایي چې را نه وغواړه نو قبلېږي به څنګه نه؟ نو په دې هغه سره به سړی دعا غواړي نو دعا قبلېږي خامخا قبلېږي، رد کېږي بالکل نه. الله پاک دې موږ تاسو ته عمل کولو توفیق ورکړي. یا الله یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہنا و الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير یا حی یا قیوم برحمتك یا ارحم الراحمین. بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ ما شاء اللہ لا يصرف السوء الا اللہ ما شاء اللہ لا يسوق الخير الا اللہ ما شاء اللہ ما كان من نعمة فمن اللہ ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. جزا الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو آله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ اپنا بنا کمال توفیق بندگی نصیب فرما. یا اللہ کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ رحم کا معاملہ فرما. یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ سہولت کا معاملہ فرما. یا اللہ اپنے محبوبین مقربین بندوں میں شامل فرما. یا اللہ اپنا تعلق اور دین نصیب فرما. یا اللہ دنیا کی حقیقت ہم پر کھول دے. یا اللہ آخرت کا طلب ہمیں نصیب فرما. یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں جس نے دعاؤں کے لیے کہا ہے کہیں گے یا توقع رکھتے ہیں یا اللہ سب کی بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. یا اللہ جتنے ساتھی دعا مانگنا چاہتے ہیں کہہ نہیں سکتے کوئی حاجت ان کی اٹکی ہوئی ہے یا اللہ اپنی غیب سے ان کی حاجت کو پورا فرما. یا اللہ ہماری اصلاح فرما. یا اللہ ہماری اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں اپنی جوڑ نصیب فرما. یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما. آپس میں شیر و شکر بنا. یا اللہ سارے مسلمانوں کو باہمی اتفاق اتحاد نصیب فرما. مسلمانوں پر جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے یا اللہ تو اپنی صفت منتقم سے اس کی حفاظت فرما اور ظالموں کو اس سے خود نمٹ لے. یا اللہ خپل رضا نصیب کے یا خپل تعلق نصیب کے خپل دیان نصیب کے. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله.